زیارت بس شی درکړي د الله نه هر څه غواړه قسم د مهربان د ورته نیمه شپه کې ژاړه یوسف غمزده وایي چې منظور مې دغه سوال کړی سړو ته مې درخواست چې دا ښځې مو سنبال کړئ. نو صابر شاه بله ورځ لاړم زیارت کې ولاړم خو زنانه مې لیدلې څه ډېرې اوټ پاوټ لګیا وې پوه شو نو ما ورته غوږ نیولی و نو هغې نه مې نظم جوړ کړو. نو وی چې لیدلې مې زیارت کې وې څو ښځې ادېګانې او په ځان باندې وهلې یې بې شماره جاړوګانې څلورو پکې غوټې ورکولې به جانډو ته دې قبر ته اواز کوي اجت مې د انمسو ته یوې پکې اواز وکړو زما بابا ملنګه انګور که راته مړه کړې ترېنه ډېره یمه تنګه او دا بله چې مې ولیده پرې مخې سولولو مخسر د خاوند د لاسه ډېرو ټکولو دا زنه په خیرو وې ترېنه هېرې دعاګانې په ځان باندې وهلې بې شماره جاړوګانې نو الله ترېنه هېر شوی د بابا غواړي مراد دا خپې که راته جوړې کړې لرمه پکې باد یوې پکې لاسنډه د غلاف راونیوله د خپل کاله په منځ کې خزانه یې ترې غوښتله او هر چا پکې د خپلو ناکړدې را یادولې د مکر ژړېدلو کې خوړدې به یې څکلې د لاس پورته کېدو کې خولې نیولې به یې ورانې په ځان باندې وهلې بې شماره جاړوګانې هر چا به د زیارت بابا نه کاڼي راخستلو په مخ او په سرونو او په خپو یې سولولو په شان د ملنګانو پکې ناست چې و چرسیان دې ښځو ته یې جوړ کړلو د ځانه ډاکټران د هر زیارت نه جوړه نشیانو ته دوبۍ چې مالګه ورته دم کړي پنځوسۍ ورکړي ابۍ په کور کې وي شومانې په چرسیانو مهربانې او په ځان باندې وهلې بې شماره جاړوګانې ابۍ پکې راغلې د بدرنګه د که ښکلې ټوپۍ بورکه بسه کړې چې په سر یې اړولې میلاو شو په هر کور کې زنانو ته اختیار سړي په کور کې شو د ماشومانو چوکیدار بس ښځې دي او ښځې عجیبه غونده کې چل دی میلې دي زیارتونه بازارونه دي غوبل دی بازار د جنکو وي په مزار کې بوډایګانې په ځان باندې وهلې بې شماره جاړوګانې چرسیان چې پکې واخلي د چوفونو شکرانې په وخت د ماسخوتن کې پکې اوره مګانې زمونږ په زیارتونو کې څه دغه شان نشي دي دوپړی پکې غږیږي خلک راشئ تماشې دي خراب شو راته ښکاري د ګلونو پېښوره سړي چې په نالت شي ښځې هم غواړي چکره ریکشې دي او چینچۍ دي پکې ناستې بلاګانې په ځان باندې وهلې بې شماره جاړوګانې درنې او خوږې کېنئ زما خویندو بلاګانو شریک الله ته ولې جوړوئ په دعاګانو زیارت بس شی درکړي د الله نه هر څه غواړه قسم د مهربان د ورته نیمه شپه کې ژاړه یوسف غمزده وایي چې منظور مې دغه سوال کړئ سړو ته مې درخواست چې دا ښځې مو سنبال کړئ دا ګرانې لارې ځان ته کړئ په خپله په اسانې په ځان باندې وهلې بې شماره جاړوګانې په دې نظم کې ما د ټولو مینوالو ته یو میسج ورکړو چې دا د خپلو زنانو ته ووایي چې تاسو چې هر څه غواړئ د الله نه غواړئ د زیارتونو نه مه غواړئ او دا چې کوم د شرک دی شرک مه کوئ د الله سره هر څه چې د الله نه غواړئ